ډاکټر صاحب دیګه چې دا بجټ پیش شوی دی د غریب عوامو ته څه ریلیف میلاو شو د سرکاري ملازمینو ته څه ریلیف میلاو شو تاسو په دې په باره کې څه وایئ؟ زه د ټولو نه مخکې ستاسو زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو رالی او د بجټ په حواله باندې تاسو یو سوال کېښودو. تاسو ټولو ته معلومه ده، زموږ ډېرو عزتمندو مشرانو ته معلومه ده چې بې پرون بجټ مرکزي حکومت په قومي اسمبلی کې پیش کو. نو زه به د دې حده پورې ووایم چې دا کوم بجټ چې پیش کړی دی نو دا د ورلډ بینک IMF چې ورته وایي او د هغه ورلډ بینک او IMF سره موجوده چې کوم سلیکټډ حکومت دی په بوګس او جعلي طریقه باندې کوم برسر اقتدار راغلی دی، هغوی د ورلډ بینک سره چې کومې معاهدې کړې وې نو هغه پرون د بجټ نه ثابته شوې چې تیار پرنټډ بجټ یې وله ورکړی او هغه بجټ هغو په قومي اسمبلی کې بیان کو. نو په هغه بجټ کې د پاکستان په تاریخ کې دا ولنی ځل دی چې 72 کاله وشو چې په دې 72 کاله کې تر اوسه پورې موږ داسې یو حکومت نه ولیدلی چې په هغې کې هغوی سرکاري ملازمین شو، بیا چې کوم د دې پاکستان چې کوم خلکو خدمتونه کړي دي ریټایر شوي دي پنشنرینز دي چې هغې کې ضعیف العمر ملازمین دي د دې ملک دپاره او د دې قوم دپاره چې کوم خدمتونه کړي دي نو هغه هم په دې بجټ کې مکمل طور باندې نظر انداز کړل. د هغو په تنخواګانو کې د هغو په پنشنونو کې هېڅ قسمه اضافه یې نه ده کړې. بیا د بدقسمتۍ نه که تاسو وګورئ بیا د پاکستان 2% خلک چې کم دی په دې موجوده بجټ کې مکمل طور باندې نظر انداز شوی دی. که هغه تاسو د خوراکي شیزونو په حواله باندې وګورئ یا که هغه تاسو د ټیکسونو په شکل کې وګورئ نو په هغې کې هېڅ قسمه ریلیف یې نه دی کړی. د بجټ نه مخکې د موجوده حکومت چې کومه مهنګایي کومه ګراني دلته په دې ملک کې په دې قوم باندې مسلط کړې وه، د هغه ګرانۍ چې دا هغه ملا ماتونکې ګراني وه، د خلکو ملاګانې ماتې کړي دي. بل طرف ته په داسې وخت کې هغه بجټ پیش کو چې په دې ملک کې او په دې ټول وطن کې عالمي سطح باندې وبا راغلې ده، د کرونا وبا راغلې ده. د کرونا وبا په نتیجه کې نن زمونږ ټول پښتونخوا وطن بیا خصوصا زمونږ سوات او بیا په سوات کې بیا زمونږ خصوصا منګور او سیدو شریف چې دا ډیر زیات تر متاثره شول د څه د وجې نه، د کاروبار نه کولو د وجې نه چې په ملک کې مسلسل لاکډاون کېږي. د لاکډاون په نتیجه کې زمونږ ټول کاروباري ادارې چې دي مکمل طور باندې بندي شوي دي. دکانداران په دکانونو کې په جړه جاړي، استادان په اړتال باندې دي، هغو په سکولونو کې په جړاګانو باندې جاړي. بل طرف ته که د تعلیم په حال باندې تاسو وګورئ نو په دې موجوده بجټ کې د تعلیم د مد دپاره هېڅ قسمه اقدامات نه دي کړي. نن زمونږ طالب علمان چې دي هغو په جړاګانو باندې دي، د تعلیم نه محرومه پاتې شول. داسې که تاسو اسپتالونو وګورئ د اسپتالونو حالات چې دی مکمل طور باندې د صفر برابر دی. په اسپتالونو کې داسې نمونه پراپیګنډي کېږي چې په اسپتالونو کې په پرنټ میډیا او په الکترونیک میډیا باندې چې په اسپتالونو کې اکسیجن نشتی، په اسپتالونو کې د وینټیلیټر انتظامات نشتی. نو زه به د دې پورې خبره وکړم چې دا موجوده بجټ چې کوم دی دا د سرمایدارو، دا د جاګیردارو، دا د کارخانهدارو بجټ دی، دا یو پرنټډ بجټ دی. زه دا خواست کوم د قومي اسمبلی کې چې کوم د اپوزیشن جماعتونه دي چې هغوی په اکثریتي رایه باندې د باس په موقع باندې دا بجټ پاس نه کړي او په دې بجټ باندې هغوی له پکار دا دي چې په دې باندې حکومت نظرثاني وکړي چې ولې د دې نه مخکې هم بار بار هغوی درمیانه بجټونه پیش کړي دي. نن که تاسو وګورئ په دې پښتونخوا وطن کې په دې غریبانانو باندې چې کم لا ماتونکي ټیکسونه یې لګولي دي، که هغه د بجلۍ په بل په شکل کې دی، که هغه د ګیس په بل په شکل کې دی. بیا که بل طرف ته تاسو د وړو دا بحران وګورئ نو نن که په دې ملک تاسو وګورئ 85 کیلو وړه چې کم دي نن په 5100 روپۍ باندې غریبې طبقې ته میلاویږي. غریبه طبقه چې کومه ده زه به دې حیران یم چې دی به په دې 1500 روپو کې یو محنتکش یو مزدورکار سړی چې دی به په 1500 روپۍ ثابته ورځ دیاړي وکړي. حیران به دې باندې یم چې دی به په دې باندې اول خپلو بچو له د رزق انتظام کوي، که بیا به د دوای انتظام کوي، که بیا به د کفن انتظام کوي. نو موږ حیران یو چې دا موجوده حکومت چې برسر اقتدار راغلی دی د دا ناره والي وه چې زه به په دې ملک کې دلته د انصاف په راولمه، دلته به سهولت راولمه، دلته به روزګار ورکوم. 1 کروړ نوکریانې د ویلې چې زه به ورکوم. نن ته وګوره چې نن ټول ملک چې کوم دی بې روزګاره دی. د سټیل میل ملازمین د نوکریانو نه ویستل، ټولې محکمې چې دي تبعیت سره نن ولاړې دي اقتصادي طور باندې او په معاشي لیول باندې چې کوم دی ملک ته تبعیت په ډګر باندې ولاړ دی. په دې ملک یو انارکي غونتې ده، یو پریشانی، یو مشکلات غونتې دي. داسې معلومیږي
چې په دې ملک د سره حکومت طبقه بر سر اقتدار شته نو د هغې نه دا معلومیږي چې نن که تاسو ولیدل چې د حکومت رټ په یو ځای کې نشتي، که هغه سوات دی، که هغه په خیبر پښتونخوا کې بل ګوټ دی. نن د پیټرولو چې کوم شدید بحران جوړ شوی دی چې د پیټرولو دپاره خلکو د آی ډي پیس په شکل کې چې موږ په قطارونو کې بودرېدو راشنو ته، نن د پیټرولو دپاره هر سړي ټپکر اغوستی ده، د کوزه منګی راغستی دی او د پیټرولو په در په چکر کې دی، ثابته شپه په پمپ کې دی ولاړي. نو د دې نه معلومیږي چې په دې ملک کې حکومت نشتی. نن په دې ملک کې دی چې کوم دی سلیکټډ خلک دی، منتخب شوی خلک نه دی. هغه د وزیر اعظم شل دي که 15 کسان پکې دغه معاونین دي، صحیح پکې مشیران دي. بیا د بدقسمتۍ نه ته وګوره چې زمونږ وزیر اطلاعات هم نشتي، یو غیر منتخب سړی په موږ باندې وزیر اطلاعات یې جوړ کړی دی. نن د هغو تنخواګانو د وزیرانو وګوره، د مشیرانو تنخواګانو وګوره، د اراکیني سملانو تنخواګانې وګوره چې هغه په لکاو کې خبرې کوي. نو زه دا خبره کوم چې کم از کم چې د دې غریبي طبقې سره خصوصي ریلیف یې وله ورکړی وی چې ولې په دې باندې وبا راله، د دې نه مخکې په موږ باندې دهشتګردي راغلې وه، د دې نه مخکې په موږ باندې سیلاب راغلی و، د دې نه مخکې دلته په موږ باندې قدرتي نور افتونه زلزلې راغلې وې. بیا زموږ د اسوات ملکنډ ډویژن چې کوم دی دا ډېر د مشکلاتو او د تکلیفاتو سره مخامخ دی. دلته یو حکومت هیڅ قسمه داسې عملي اقدامات نه دي کړي. که بیا موږ د ټوریزم په شکل کې وګورو، که بیا موږ د دې خپلو تعمیر د ترقۍ په شکل کې وګورو، بیا د سوات یونیورسټۍ له ته راشه چې د سوات یونیورسټۍ چې د ان پي د دور نه راواله د دې وخته پورې په هغې کې تر اوسه پورې په تقریبا چې 40-35% کار به شوی او هغو چې کم بیا د دې لپاره بل ځای کې د کلاسونو انتظام کړی چې په هغې باندې د میاشتې که ته د هغې حساب ټوټل لوارې په کروړو روپۍ پې لګي. نو تقریبا چې دا د ان پي په دور کې دغه شوي وه تقریبا 15-16 کاله کېږي چې یونیورسټي جوړېږي نه، د هغې تعمیر ډانچه ولاړه ده او په عمل کې نه راځي. نو دغه کمې پیسې چې خرڅ کېږي په دې باندې په سوات کې 1-2 یونیورسټیانې نور هم جوړې دي. دغسې که موږ د اسپتالونو خپل پوزیشن وګورو، دلته د ډسټرک اسپتال نشتي. په کار دا چې په دې بجټ کې د ډسټرک اسپتال دپاره کم از کم پیسې ښودی ویلی چې وروره د سیدو سینټر اسپتال چې کوم دی او د ډسټرک اسپتال دپاره به موږ ډیکلیر کوو. نو زه دا خبره کوم چې یقینا چې د غریب طبقې سره او د متوسط طبقې سره خصوصا ظلم یې ورسره کړی دی، زیاتی یې ورسره کړی دی، نظرانداز کړی دی ورسره. نو په دې وجه باندې پښتونخوا ملي پارټي دا موجوده کم بجټ چې کوم دی دا پرنټډ بجټ دی، دا موږ مکمل طور باندې مسترد کوو او موږ د خپلو ممبرانو صاحبانو نه چې کوم د اپوزیشن جماعت سره کم تعلق ساتي یا چې په سینټ کې کم دي، دا به سینټ تم ځي او قومي اسمبلۍ ته به هم ځي. د هغې نه بعد به بیا صدر له ځي او صدر به بیا د دې منظوري ورکوي. نو موږ له ټولو له پکار دا دي اپوزیشن جماعتونو له چې دا بجټ چې کوم دی دا موږ مکمل طور باندې رد کړو او حکومت په دې خبره باندې موږ مجبور کړو چې دوباره نوی بجټ جوړ شي. د اپوزیشن کسان د ځان سره شریک کړي، د اقتدار کسان د ځان سره شریک کړي او مشترکه طور باندې بجټ جوړ کړي او په هغې کې د پنشنیانو دپاره، د سرکاري ملازمینو دپاره او د دې ملک د غریبې طبقې دپاره چې دا ملک چې کوم دی دا غریب او محنتکش او مزدور طبقه چې کومه ده دا ملک چې دی دا هغو چلی. نو زه د خپلې پارټۍ پښتونخوا ملي پارټۍ د طرفه د عوامي پیغام نیوز چینل چې د هغې نمایندګي فدا محمد خان کوي، د هغه او د هغه د ملګرو د زړه د تله شکریا دا کوم چې په هر سخت وخت کې چې کله تکلیف راغلی دی د دوی د چینل په ذریعه باندې او د الله په مهربانۍ باندې د قام مشکل او د قام مسایل چې دی هغه د الله په مهربانۍ باندې حل شوی دی. نو زه د زړه د تله د دوی شکریا ادا کوم.